هغه جوان یی ما پلار ډیر ګناهګار و. کله دغې دنیا نه رخصت شولو څو ورځو بعد مو خوب کې ولیدو. ما پوښتنه ورنه وکړه پلاره قبر حال راته بیان که. پلاره قبر کې څه حساب کتاب و؟ قبر حال لم اشنا که، قبر حال راته بیان که. ما ته د یی بچیه څو ورځې خو زه ډېر زیات تکلیف کې وم. خو اما څو ورځو بعد یوه مؤمنه د موږ قبرستان کې دفن شوله. څه هغې مؤمنې د وجې د ما عذاب ختم شولو. 3 ورځې هغې مؤمنې ته مسلسل قبر ته مولا حسین راغلی و. هغې ښځې کله د ما عذاب ته سترګې وغړولې، د ما عذاب یې ولیدلو. مولا حسین ته یې سوال وکړلو، د ما بخشش وشولو. زه خوب نه راپاڅېدلم، بهر کلي ته ووتلم، ما پوښتنه وکړله چې د مو علاقې کې د پرون بل پرون د چوک وفات شوي دی. کله مې خونه معلومه کړله، خونې ته ویرغلم. پلار نه مې پوښتنه وکړله تا لور د داسې څه عمل کولو؟ پلار مې جواب یې کولو المونځ دې کولو، روژه دې ساتله. شوهر نه مې پوښتنه وکړل تا زوجه داسې څه عمل کولو؟ شوهر به هم انده ورته وویله څه لمونځ دې کولو، خپله روژه دې ساتله. ورور دې پوښتنه وکړل، اما ټولو د یو جواب و، څه لمونځ مې کولو، روژه مې ساتله. یو وړوکی بچه یې ولیدلو څه خونې دروازې نه رووتلو، ورته کا د وروره ما ته پاته دی مامور څه عمل کولو. ام بچیه څه عمل یې کولو؟ ویله ما مور سره یو وړوکی کتاب و زیرت عاشورا نامه یې وه، هغه مې ډېره لویسته. زیرت عاشورا د وجې 3 ورځې مسلسل قبر ته مولا حسین حاضرېدل او د اخ ګناهګار بخشش ونه.